حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ پر ریل گاڑی کے سور دے نو څوک ورته وایي چې حضرت مونږ خو اورېدلی دي چې قرآن پاک کې دا مسله ده چې قیامت په ورځ باندې به دا اندامونه لاسونه پښې خبرې کوي وایي ها بغیر د ژبې څوک خبرې کولی شي وایي ها ژبه بغیر د ژبې خبرې نه کوي ژبه هم یو اندوم دی که نو د ژبې دپاره ژبه کومه ده وایي دا ژبه ده په ټولو اندامونو کې الله تعالی جل شانو ګویایي توفیق ورکړی دی زناور ژبه خو له تا نه غټه وي هغه خبرې نشي کولی تی کولی شي دا توفیق چا درکړی دی الله نه دی درکړی که ته وایې چې نه انسان خو انسان د انسان ژبه هغه خبرې کولی شي بل نه نو په انسانانو کې دلته هم داسې موجود کسان شته بعضې چې ژبې ته او معنه ښکلې ده چهرې ته او معنه ښکلې ده الله پاک حسن صورت ورکړی دی او ښکلی سیرت یې ورکړی دی ماشاءالله خو خبرې نشي کولی خبرې نشي کولی ژبې شته خبرې نشي کولی الله تعالی جل جلاله امنولو چې قوت ګویایي ترېنه واخیسته اوس ته په زور باندې ورکوه ډاکټران دې په ستړي شي نشي ورکولی نو چې کوم ذات دې ژبې ته د خبرو اترو کولو طاقت ورکړی دی هغه الله تعالی جل شانو به قیامت پر ورځ دې اندامونو ته هم ګویایي توفیق ورکوي او طاقت به ورکوي په دې دنیا کې ماشوم خبرې کولی شي حالانکه عیسی علیه السلام دی مور په غېږ کې دی د اولې ورځې دی تهمت په تړل کېږي چې تا به زنا کړې مور ته وایي وایي نه داسې نه دي ما سره خبرې مه کوئ زما دې بچي سره وایي دې ماشوم سره به زه څنګه خبرې کوم ماشوم گویا شو قال انی عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام مور پغیگے کے دے دیڑوں بنے ورز بچائے دے فرمائی انتہائی فصیحانہ انداز اختیاروی اللہ پاک دا خبر قرآن کی ہمراہ نقل کوی فرمائی انی عبد اللہ بے شک زد اللہ بندہ یما آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ پاک ماتا کتاب راک کڑے دے یعنی پراترون کی دور کے با اللہ پاک یقیناً کتاب ماتا راکوی او زی گرزا ولیم یو پیغمبر یعنی راتون کی دور کے با ماتا خام خواب پیغمبری راکوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معشوم دے او خبرے کوی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام ماندے تور لگی یو معشوم دے انتہائی بہترین انداز کے فصیحانہ بلیغانہ انداز کے دا یو لوی عقلمند سڑی غوندے خبر کئی کمی سے اگورے کمی سے کا مختر شلے دلیوی نو دا گناہ دا یوسف علیہ السلام دا کا رستو شلے دلیوی دا یوسف علیہ السلام کمیس بیا گناہ دا زنانہ دا نو چکل عزیز مصر وکاتو نو دا یوسف علیہ السلام رستو کمیس شلے دلیو قال انه من کیدکن لا دستاسو دا مکر سخا یو مکر دے ان کیدکن عظیم بیشک استاسو مکر دیر لوئی دے عزیز مصر هم پوشو چه دے معشوم دا گویایی او دا گواہی کول
دا یقینا یو معجزه ده الله تعالی جل جلاله امنولو هر چاته نشي نور کوي دا یقین راغی نو د ما اذن ما مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالی کوم ذات الله تبارک وتعالی کوم سیستا گویایی ورکوي که جبه د جبې ته ورکولی شي که دې جبې نه گویایی اخیستلی هم شي نو څنګه هغې ته ورکولی شي دارنګې دې اندامونو ته هم د وینا طاقت به قیامت په ورځې ورکوي او لکه څنګه دې اندامونو ته بیا ورکولی شي دارنګې ځمکې به هم خبرې کولی شي او ځمکه به هره ځمکه به خبره کوي چې فلانی په ما باندې دا خبره کړې فلانی په ما باندې دا خبره کړې 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ به د ټولو خلکو حالات به هلته ورته ښایي